حضرت حزقیل علیہ السلام اردن علاقہ چنا کنعان نن چپا غلطا یہودیان آباد دی یہودیان حکومت دے دا علاقہ وسرا نور اطراف کی چکم علاقہ وا دا دی شام طول علاقہ دی تویلکی کی ارض مقدس دا ارض مقدس علاقہ وا پدی معنی دی مسلمانانو حکومت را روانو تردی پوری چی 1500 کالا ترکیانو پدی معنی حکومت کرے دے 1500 کالا او 1500 کالا چی حکومت کر لے نو آغا اخپل پا زور معنی کر لے حالانکہ تعداد دیاغیم کمو او دا مقابل کی چکم خلق و فرانس والا یورپ والا انگریزان اور طول شاہدہ کریو حالانکہ طاقت اور زور اور تعداد اور خلق فرانس اور یورپ سرو لیکن دانا چی پخپل زور اور ارتیامانی ایمان پا حکومت مانی ترکیانو 1500 کال حکومت ارض مقدس شام اردن پدی علاقوں مانی کرے دے لیکن بیا سوشو بیا دا طریقہ فرانس اور یورپ اختیار کرا چیر دی مسلمانان دا علاقہ منگ پزور نشو آغستے آسان کارداؤں کے چی دیا پس کی ون خلوئے یو بل مخالفی کئے دی معنی کوشش شروع کو تردی پوری چی فرانس اور یورپ اور برطانیہ دا سمر چی کافران دی یہ طول اخپلا مشیندری پدی معنی خرچ کرا اردوری دی کنعان نا او دا آسان اطراف کی چکم ملکون او دا دیو بل مخالف کرو چیو بل مخالف کرو نو خپ آسانا خپ سہولت مانی یہودیانو پدی علاقہ مانی قبضہ کرو ذکر ویلے کی گئی چی خلق من منتشر کوائے خلق من جدا کوائے خلق و امیس کی نفرت من پیدا کوائے خلق و امیس کی محبت پیدا کچی او بسر تعلق ساتھی اجتماعیت بھئی زور بھئی قوت بھئی طاقت بھئی کافر بددی مقابلہ نشکولے لیکن کنچی مسلمانان یو بل خپیر آکا کی یو بل تمثلی جوڑی نو بیادی مسلمانان قوت منتشر شی دا شان وسم آغا انگریز آغا یورپ دغه لګیا دی په مسلمانانو کې څومره ډلې پیدا کړې دي چاله اسلام یې خدای چاله اسلام یې خدای سو کې په کم لار باندې روان کړي دي او سو کې په کم لار باندې روان کړي دي هر یو ته ادا ویلې چې نه بس ځان ته حق وای او بل ته نه حق وای بس بدانه باندې دا مسلې د خلکو جنگي پکې نه خبر نه دي چې د دینه نقصان مسلمانانو ته رارسي بیا به یو مسلمان بل مسلمان سره نه لګي یو جماعت په بل جماعت سره نه لګي چې زما ستا سره نه لګي فائدہ به څوک چدای درېمګړې سره نن درېمګړې خلک زمون دي ملکون نه فائدہ چدای وجه دادا چې مونږ دی یو بل مخالف کړي مونږ چې د ارزه کې خلکو ته چې دا شان خبرې ما کوي چې خلک دی یو بل دشمنان شي دا شان خبرې ما کوي چې د هغه په زمانه فتنه پیلاو شي دا شان خبرې مکوئ چې خلک یو بل ته په جنگ معنی برابر شي بلکې خبرې کوي چې جنگونه ختم شي خلکو مس کې محبت پیدا شي او اتفاقی یو بل سره د مسلمانانو په حساب سره بای بندې په اعتبار سره د یو بل سره سار او ماقام او بعد دو جنازه شوا غیر جنازه شوا قبرستان تدلل شو قبر کنستل شو یو مریض تپوس کول شو او دیو پڑوسی مدد کول شو چې دا پکې پیدا شي دا اسلام دی اسلام موږ ته دا اجتماعیت خي نو دی فرانس او یورپ او برطانیہ چې کنه دا کوششونه وکړل مسلمانان یو بل نه جدا کړل چې مسلمانان یو بل نه جدا شو یو بل سره جنگونه وکړل نو بیا داسن جدا شو چې وس یو بل مخ قتل ته تیار نه د دې په ځمانه
آغا یهود ولګید او د مسلمانانو په ځمکه باندې قبضه وکړه نن هم د هغې قبضه ده و سعودیان بل مسلمان ملک سره جنګېږي بل مسلمان ملک بل مسلمان سره جنګېږي او دا مسلمانان په دې باندې پوهېږي نه نو الله رب العزت په دې آیتونو کې موږ ته دا ترغیب راکوي چې د مرګ د یارې په وجه باندې جهاد مه پرېږدئ او الله رب العزت دا کیسه دلته کوي دا خبره کوي چې وګوره دا خلکو حضرت حزقیل علیه السلام د بنی اسرائیل نو بنی اسرائیل الله پاک ډېر غټ طاقت او قوت ورکړو تر دې پورې چې سلور زره انبیا سلور زره په خلی معنی یادېږي سلور زره انبیا الله پاک په بنی اسرائیل کې رالېږلي دي سلور آسمانی کتابونه دي درې کتابونه الله پاک د بنی اسرائیل پیغمبران ورکړي حضرت موسی علیہ السلام له تورات ورکړي دي عیسی علیہ السلام له انجیل ورکړي دي داؤد علیہ السلام له زبور ورکړي دي او دا ټول د بنی اسرائیل پیغمبران په یو علاقہ یو قوم ته چې یو پیغمبر می راشي دا هغه سر چره د فخر په وجه باندې اوچتي او دین الله پاک سلور زنه پیغمبران ورکړي او بیا الله پاک په څومره انعامات کړی دي لیکن د هر انعام دینا شکرې کړی ده تر دې پوری چې آخر کې حضرت حزقیل علیه السلام وتوی د موسی علیه السلام د مرګ نه پس حزقیل علیه السلام ورتوی چې څنګه چلې دي اعمال کسره جنگ کوي کنه کوي دی ورته چې را سرکار دی د اعمال کسره وسوک جنگو دا ډېر فل پاور خلق دی موږ دې سره جنگ شو کوله الله رب العزت فرمایي چې هغه کولی جنگ شو کولای دی یار دا ډیر دی موږ کم یو موږ وګړکی موږ بسې ته ورسې چې مرګ دې یې په جماعت دي جنگ شاته شو اسکیل علیہ السلام ورته تیارې وکړي دا ټول د قرون په منډه باندې راووتل دا ځنګل ته چې ځنګل ته هغه ته په الله پاک مرګ تاریخو هغه ته مړ شو چې مړ شو نو هغه مرګ حقیقتا مرګ نو هغه مرګ دا شانو چې الله پاک عبرتن پدی معنی راوستو چې خلق دی پانه یو عبرت جوړ شي بیا دې اسکیل علیہ السلام وی اے الله دی بیا ژوند کا الله پاک بیا ژوند کړل